دې لومبي آیت مبارکه کې فرمایي چې سخلق دا سيو چې هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شو یا رسول الله مونږ هم جهاد کې شرکت کول غواړو او د زړه تمنا مو دا چې ستا په معیت کې دغه جهاد کو د الله دشمنانو سره وجنګيږو او دغه سعادت مونږ ته حاصل شي خو مالی لحاظ سره مونږ داسې یو چې مونږ سره هیڅ قسمه اسباب نشته اذا الله رسول کتم مونږ ته د سورلۍ تنظیم وکړو یقینا مونږ تاسو سره په دې جنگ کې د شرکت لپاره تیار یو رسول الله صلی الله علیه وسلم متو فرمایل چې ما سره د سورلۍ تنظیم نشته نو هغه د ډیر زیات د غمنا او د خفګان نه واپس روان شو او دا هغه غسترګي د اوخ کو نه ډکی شوې چې کاش کنن مونږ سره مال وي دولت وي اسباب وي وسایل وي د الله د محبوب پیغمبر په معیت کې مونږه دغه جهاد فی سبیل الله کې واه حصہ غشته وي د زړه هغه اخلاص او درد دومره و چې په سترګو کې اوخ کې رالي او په ډکو سترګو هغه د نبی اسلام د مجلس نه روان شو بیا حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ عرض کو یا رسول الله دي کسانو کې او درې کسانو د پاره نور هم زه د سورلۍ تنظیم کوم حالانکه عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ په سونو او خان سره د مال هغه د نبی رسول الله والسلام په حضور کې پیش کړو او دغه شانتي دومره ډیر اشرفیانی د نبی رسول الله والسلام مبارک په جولې کې واچول د الله محبوب پیغمبر چې هغه ته وکړو اړو رړو او دا دعا فرمایل چې الله کنن پس د عثمان غنی نه خطا هم او شته د گرفت مکوا نن پس حضرت عثمان غنی ته داغه څه ګناه به هم نقصان نه ورکړي د الله محبوب پیغمبر جذبات او داغه د خوشحالي انتها وا نو لہذا حضرت عثمان غنی رضی الله عنه فرمایل عرض کو یا رسول الله پدې کې درو کسانو د پاره نور هم د سورلۍ تنظیم وکړو پدې کې یو بل کس داسې را پیدا شو چې هغه وی د درو کسانو د پاره نور زده سورلۍ تنظیم کوم شپږو کسانو د پاره نور هم تنظیم شو البته بعض کسان داسې وو چې هغه په دغه ډکو سترګو خپل کورونو ته واپس لاړل هغه سره د سورلۍ تنظیم هغه د پاره اونکړي شو نو الله تبارک وتعالى داوی هغه تعریف داوی هغه مدح داوی هغه عظیم صفت هغه په دې ځکه بیان کړی دی او اخری آیت مبارکه کې بیا د هغه منافقینو ذکر کړی چې کم مالی لحاظ سره مستحکم خدایي باوجود خپل مال د الله په لار کې نه خرج کو او نه خپل وته د جهاد لپاره او نه خپل مال ورکول لکه د مار په شانتي په مال باندې ناستو او دغه مال سره مینوا او نه په خپل باندې د الله په لار کې وته او نه د مال بل چاته مجاهدینو ته ورکو چې دا وي په کار راشي نو الله تبارک وتعالى فرمایل چې الزام او گناه او وعید خو او خلقو د پاره دي چې کم مالدار دي او دغه باوجود چې د پکورونو کې د زنانو سره ناس تزان د پاره خوخی ولا على الذين او نشته د پاکستان باندې مخکې ذکر شو چې ګناه هغه خلکو باندې ګناه نشته چې کم ضعیفان دي بیماران دي مجبور دي ورسره څه کسان صحتمند دي تندرست دي خو بیا هم شرکت ونکړي شو نو الله رب کائنات فرمایي ولا على الذين او نپا کسان باندې سګناشته چې اذا ما اتوکا هر کله چې دوی راشي تا لتحملهم د پاره دي چې ته سواری ورکړي دوی ته قلت تاوي لا اجدو چې زه نبیا ما هغه احملكم علی چې زه سوار کړم تاسو پاغي باندې تاسو ته سوارلې نشم درکولې تولوا او دوی واپس شول واعینهم او سترګې د دوی تفیض من الدمع بهدی د اوخنا حزنا د غمنا الله یجدو چې دوی نبیا مومي ما ينفقون اغس چې دوی خرج کی
انما السبيل بشک الزام خو علی الذین فاکسانو دی یستأذنونک چې اجازت غواړي دی دتانا وهم اغنیا او دوی مالدار دي رضو دوی راضی شول بان یکونو پدی چې دوی پاتشي مع الخوالف درستو پات کېدونکو خذ سره وطبع الله مهر لگو الله جل شانه على قلوبهم فزرون دوی فهم لا يعلمون پس دوی نه پوهیږي هغه صحابه کرام چې کوم صحتمند او تندرستو صرف او صرف مالی کمزوري د وجنا د اسباب او نکیدو د وجنا میدان جهاد نه رستو پاتې شو رسول الله صلی الله علیه وسلم د غزوه تبوک په موقع باندې صحابه کرام ته فرمایل چې تاسو سرونه داسې دي چې هغه مدینه منوره کې ناست خو قدم په قدم باندې چې کم اجر او ثواب تاسو ته ملاويږي چې څومره جهاد میدان کې په کم کار کې تاسو حصہ خلی چې کم حصہ تاسو ته اجر او ثواب ملاويږي اق عمر هغه ته هم الله تبارک وتعالى اجر او ثواب ورکړي او هغه په مدینه منوره کې خپل کورونو کې دنه موجود نو صحابه کرام تعجب سره تاسو کو چې یا رسول الله ایا هغه مدینه کې ناس دي او اجر او ثواب زمون په شانتي ورته ملاويږي دوه جهان سردار مبارک ارشاد فرمایل چې آو هغه چونکه په اخلاص سره د جهاد اراده کړې و خو چونکه وسایل اسباب سورلې نه کېدو په وجه باندې رستو پاتې شو رب کائنات هغه ته بالکل ستاسو په شان چې کوم په میدان کې جنگیدو د لپاره حاضر یې اجر او ثواب الله تبارک وتعالى هغه ته ورکړي قران کریم د صحابه کرامو هغه جذبه هغه اخلاص هغه للهیت او هغه د الله د دین د لپاره د هغه په سترګو کې کوم اوخ کې راغلي وي رب کائنات هغه هم را نقل کړي تولوا واعینهم دی واپس شو په داسې حالت کې تفیض من الدمع سترګي بهيږي دا غوي د اوخ کو نه الله رب العالمین دا غوي د اوخ کو ذکر هم قران مجید کې محفوظ فرمایل دومره اخلاص چې الله رب العالمین دا غوي د سترګو هغه کیفیت هم په قران مجید کې را نقل کړي چې سبا څوک داسې کفار او داسې منافقین او داسې زنادقه اگر پاسی په صحابه کرامو باندې اعتراضونه کوي حالانکه دا هغه صحابه کرام دي چې کوم د اسباب او د وسایل نه کېدو په وجه باندې په مدینه منوره کې دنه موجود دي میدان جهاد تم لاندې تللی خو الله رب العالمین ته دا غوي هغه اخلاص دا غوي هغه للهیت او دا غوي هغه دین د لپاره د قرباني هغه جذبه دومره محبوب راغی چې الله رب العالمین فرمایي چې د دوی سترګې د اوخ کو نه ډکې دي ولی میدان جهاد نه رستو پاتې شو معلومه شو چې کله یو مسلمان مخلص وي د الله دین لپاره او د زړه د الله رب العالمین د دین سربلندۍ د لپاره د زړه تړپاوي دا سینا چې دیندارو خلکو سره د دشمنی وي دا سینا چې کوم خلک د کافرانو سره په میدان کارزار کې جهاد کوي قتال کوي دوی دا غوي مخالفت کوي او دا سینا چې کوم خلک د دین په مختلفو شعبو کې لګیا وي د دین خدمتونه کوي او د دین چې کوم مزګزار دي حاجیان دي غازیان دي نمازیان دي مزګزار خلک دي اهل علم دي علما دي دي دغه مخالفت کوي او بل طرف ته چې دي نو ځان ته مسلمان هم وي دا منافقت دي دا ایمان نه دي ایمان دي ته وي اخلاص دي ته وي چې کم خلک په کم شعبه کې او په کم صورت کې د دین اسلام خدمت کوي په کار دي چې سړی هغه لپاره دعاګانې کوي دا غوي لپاره چې دي د نیک خواهشاتو او د نیکو جذباتو مظاهره کوي په دې آیتونو مبارکو کې کوم صحابه کرامو د اوخ کو ذکر الله رب العالمین کړی دی دا غوي تعریف بیان کړی دی او دا غوي د عظیم صفت الله رب العالمین په دې قران مجید آیتونو مبارکو کې را نقل کړی دی دا غي وجه دا ده چې هغه په خپل باندې میدان کارزار ته د جهاد میدان ته نو ورغلی خو چونکه هغه مخلص او دا غوي په ځل کې اخلاص او دا غوي په ځل کې للهیت دا غوي په ځل کې اخلاص سره یو جذبه وا هغه دغه اهل حق او دغه مخلصین او صحابه کرامو چې کوم میدان جهاد ته ورغلو دا غوي مخالفت یې نکو بلکې خپل جذبات او اظهار یې کو او دا غوي سترګې د اوخ نه ډکې شوې چې یا الله کوم سره نن دا وسایل وې مال او دولت وې سورلې وې مونږ هم د الله د محبوب پیغمبر سره په دغه غزوه تبوک کې بشریک وي الله رب العالمین فرمایل
تولوا دوی واپس شو په داسې حال کې واعینهم تفیض من الدمع سترګې د دوی د اوښکو نه ډکې وي سترګو نه اوښکې روانې شوې چې کاش چې مونږ هم د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره په دې جنگ کې شریک وي نو معلومه شوه چې کله یو مسلمان زړه کې اخلاص وي او د دین هر شعبې ته ګوري او هغې کې خدمت کېږي او د زړه کې دا جذبه ده چې یاره زبردست کار کېږي د دین خدمت کېږي د دین نشر و اشاعت کېږي او د دین ترقي کېږي الله رب العالمین دته هم د حق خلکو اجر او ثواب ورکوي څرنګه چې دې صحابه کرامو ته مدینه منوره کې خپل کورونو کې خپل زنانو سره ناستې سورلې ورسره نه و غزوه تبوک ته لاړل خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څرنګه چې مجاهدینو ته الله جل شانه اجر او ثواب ورکوي دغه شانتي دغه خلکو ته چې کوم مدینه منوره کې خپل کورونو کې ناست دي خو مخلص دي مذبذب نه دي مخالفت نه کوي منافقت نه کوي اخلاص سره ناست دي په کورونو کې د دوی زړونه هغه مجاهدینو سره دي الله رب العالمین دوی ته هم دغه شانتي د جهاد فی سبیل الله اجر او ثواب ورکوي ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك